السلام علیکم ملګرو. محسن نقوی یونس خان ته یو ډیر غټ آفر کړی دی. دغه آفر قبولولو لپاره ورته یونس خان هم خپل شرایط کې خود دي. خو کچره یونس خان او د محسن نقوی ترمنځ دا ډیل وشو او یونس خان ته د پاکستان په کرکټ بورډ کې یو غټه عہده ملو شو، یعنی د چیف سلیکټر یا د پاکستان کرکټ بیټینګ کوچ یا د هډ کوچ. نو ښکارا خبره ده چې یونس خان د پاکستان په ټیم کې یو غټ بدلون راوستي شي. اوس محسن نقوی ولس آفر کړی دی او یونس خان ورته څه ډیل اخاو دی چې په دې دغه باندې بزه په دې شرایطو باندې بزه ستا ډیل قبلوم دا آفر قبلوم. نو په دې ویډیو کې په ډیټیل سره خبره کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. محسن نقوی د کوچ عاقب جاوید ریپلیس کولو لپاره یونس خان ته د چیف سلیکټري عہده مخې ته کې خاو دی چې تا موږ د پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ټیم چیف سلیکټر کو. یونس خان ورته ویلي دی چې دا عہده بالکل مال قبول ده او زه په دې فخر کوم کچره دا رول مال د پاکستان کرکټ بورډ کې ملو شو. خو زما یو شرط دی. شرط مې دا دی چې کله دا عہده ته ماته راکې نو په هغه ټایم به ته ماته مکمل اختیارات راکې. لکه دا به بیا نه چې ما پسې به پرچی روړي چې دا کلاړي په ټیم کې شامل کا یا شفارسیان کلاړیان به زه په ټیم کې نه شاملوم. زه به سلیکشن چې کوم د ټیم نو هغه به خاص په میرټ باندې کوم. پیور میرټ په زما په ایرا کې چلی. پیور میرټ په خپل ټینور کې مطلب په پاکستان کرکټ ټیم باندې امپلیمنٹ کوم. کغه بیا ډیر غټ کلاړي وي ک ډیر غټ نوم وي خو چې پرفارمنس نه وي نغه به د ټیم نه ډراپ کوم. صرف او صرف زما دا یو شرط دی کچره مال اختیارات راکوي نو دا عہده ماته قبول ده. او کچره اختیارات نه راکوي برای نام تاسو ما په دغه کورسۍ کې نوي نو بیا زه دې عہده لا تیار نه یم. دا ورته یونس خان محسن نقوی ته صفا الفاظو کې ویلي دي. ځکه عموما د فارن چې څومره هم کوچز راغلي دي په پاست کې د پاکستان کرکټ ټیم ته نو اکثر دا ګیله کړې ده چې موږ ته ارته اختیارات نه ملاويږي. او د کې حقیقت هم شته دی چې د چا کم رول نو هغه رنګ مکمل اختیارات پاکستان کرکټ بورډ نه ورکوي. نو د هغې په وجه بیا هغه رنګ پراګرس هم نشي ویښکلی. یونس خان هم د خپلې عہدې مکمل اختیارات د پاکستان کرکټ بورډ نه غوښتي دي. نو محسن نقوی له پکار دي چې دا اختیارات یونس خان ته ورکي. د 2027 ورلډ کپ پورې اختیارات تی ورکي. نو کچره ریزلټس ولا یونس خان ورنکل نو یونس خان مخبل مستعفی شي د دغه عہدې نه. یونس خان مخبل ریټایر مخبل استعفا واخلي د دغه عہدې نه. ځکه یونس خان یو غیرتی پښتون دی او د خپل کوچینګ ټینور کې مطلب کله هم یو کلاډي سره زیاتې نه دی کړي. نو او بل کچره تاسو ګورئ نو همیشه د پاکستان کرکټ بورډ نه ګلیوم دا کیږي چې د پاکستان کرکټ ټیم له ټول شفارسي کلاډیان راځي. نو زما په خیال باندې محسن نقوی له د یونس خان دا شرط قبول پکار دی او یونس خان ته یو اهم رول ورکول پکار دی. نو بیا یونس خان چې کم دی هغه پويګه او داغه کار پويګه، یعنی دا نه چې بیا ورپسې چټي ورخوشي کړي چې فلانه کلاډي واخله او دا فلانه کلاډي ټیم کې شامل کا. یونس خان ته صرف دا ډیماند کړ دی چې مالا به اختیارات مکمل راکې. نو دې حواله سره تاسو سره ده تاسو مخبل قیمت رای موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.